الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سورة المدثر مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا سلور ویایم سورت، نزول اعتبار سرا سلورم سورت. سورت المزمل نرست نازل شوه. ربط ددی سورت مخ کی سورت سرا، مخ کی سورت کے بیان د ترغیب القرآن، دی صورت کے ترغیب علی التبلیغ دے. دویم ربط مخ کی صورت کے انواع ثلاثه د اہل قرآن ذکر شو. دی صورت کی انواع ثلاثه د مخالفین ذکر کی گئی د قرآن یو دیر شاید کی. دعوت صورت التحزیز علی التبلیغ، نبی علیہ السلام تا بہادری ورکول دی په تبلیغ. موضوع د صورت کن سعیا فی التبلیغ الی خلق اللہ. اللہ نبی علیہ السلام تا وی کوشش کون کے شاہ په دین رسولو کې د خدای مخلوق تا. وفوز هلاك المنکرین الی الله تعالی، د منکرینو هلاکت الله ته وسپارا. خلاصه د صورت د ابتدا نه تر شپږم آیت پورې دعوت د صورت او آیت کې تسلی د نبی علیہ السلام ته، اتمنا تر لسم پوری تخویب اخروی، یو لسمنا تر شپاڑسم پوری زجر، واللسمنا تر یو دیرشم پوری بیان د تخویب اخروی، دو دیرشنا تر ات دیرش پوری زجر، نه دیرش کی بشارت، دو سلویخنا تر ات سلویخ پوری بیان د تخویب اخروی، نه سلویخ نا تر آخر پوری زجر د پارا د نمنن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الملک الواحد القہار الرحمن الذي عم برحمتی الابرار والفجار. د پر رحمت ابرار و فاجران ټول عام دي. الرحیم الذي خص اصفیاءه بما یوصلهم الى دار القرار. یا ایها المدثر، خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. اے پجامہ کے انغختن کیا دہیبتا دوہنا. قم فاسا فانذر، وی روا قومستا. قم من مزجائکا فانذر قومکا، وی روا قومستا. وربک فکبر، او در ربستا تعظیم بیان کا. وثیابک فطہر، او جامعستا فطہر فاکی کا. قطادہ وی د جامو پاکوالی مانا دا د طہرها من المعاصی. او عرب با چکم سړي با قسم مات کا
او په وعده به وفا ونکړه نو دا به ویل انه لدنس الثياب دا د ککړو جامو والا ده جامې صفان دي نو دا شیرم دے بارک راغلے اذ المرء لم يدنس من اللوم عرزه فكل رداء يرتديه جميل والرجز فهجر او د بوتان فهجر لرکا یا والرجز د عذاب نا فهجر زانو ساتا معنا دوامو که په هجران د بوتانو ولا تمنن تستكثر او مکوا داسې لګ احسان تستكثر چې بدل ډیر غواړي چا سره لګ احسانو کې مطلب دی دای چې ډیر بدل راکې نه داسې مکوا ولربک فاصبر او خاص در رب ستا د پارا فاصبر صبر کوا پتعدد فاذا نقر فی الناقور چکل پوک وهل شي پشپلای کی فذالک یومئذ یوم الناصیر پس دا با بدغ ورزی گرانا علل کافرین پا کافرانو غیر یسیر ندا آسانا ذرنی ومن خلقت وحیدا دا ولید ابن مغیره بویلی علتا زبچ کېگم ځکه ما سره مال دی او ډیر بچی می دی لخ کر دے ذرنی ما پرېږدا ومن هغه څوک خلقتو چې ما پیدا کړې وحیدا تکې تنها مور نه هو تنها پیدا شوی وجعلت له مالا ممدودا ما ګرځول د پاره مال پراخا وبنینا او بچی شهودا حاضر باش ومهدت له تمهیدا ما برابر کړه د پاره تمهیدا زید برابرې دو ثم یتمع بیا دې تمکای ان ازید چې مال دلهم زیات کما کلا ندداسی دا ولید ابن مغیره بارک ہدایت کلا ندداسی انه کان لیااتنا یقینا دې زمونږه آیاتونو د پارا عنیدا معاندا زدی سورهقو زردا چې دې بداخل کومنګا سعودا سعودا سعود عقبه شاقه جهنم کی او سخت غونډه ده حدیث شریف کې راځي اسو جبل من نار دا د اور غر دی یسعد فی 70 خریفا او یا کال بده ورخیجی ثم یهوی فی کذالک ابدا بیا براخ او یا کال کی برا کوزیږي بیا بخیجی بیا برا کوزیږي او یا کال به په خطو کې او یا کال ټول عمر بدا کار کوي دې ته سعود غوي سعود وای الله وای زرد چې او خېجوم دې سعودا سعود انه فکر د تخلق ول ته سوچو کومګه سوق د نبی علیہ السلام صاحب د سوچو کو بیا سوچو کو بیا سوچو کو بیا سارا اوچت کوي دا جادو دی او خپویو چې دا وحی الهی دا انه فکر یقینا د سوچ کو وقدر اندازه ولګولا فی نفسی ځان سرا فقتل خدای دې لعنتی کی فقتل لعنا لعنت دې وکړې شي پدا کیف قدر څنګه اندازه ولګولا دا ثم قتل بیا د لعنتی شیده کیف قدر څنګه اندازه ولګولا ثم نظر بیا وکتل فی وجوه الناس دخلق مخون ثم بسا بیا مخ گنج کا
وبصر زاد فی القبض گنجوالی کی زیادت راوستو ثم ادبر واستكبر بیا شاوړ ولا حق تا واستكبر تکبر کو د حقنا فقال وی ویلی ان هذا نددا الا سحر یوسر مگر جادو د یوسر چې اثر کوي ان هذا نددا الا قول البشر مگر قول د انسان سوسلی زردا چې داخل بکم د سقر جهنم تا وما دراک سشی پویکړه ته ما سقر چې سقر سشه ده لا تبقي ولا تذر لا تبقي لحما ولا تذر عظما لا تبقي نپریدی غخا ولا تذر نپریدی ډوکه لا تبقي لحما ولا تذر عظما لواحة للبشر داخکار کون کے دے للبشر بشری لرا علیہا 19 پدے باندے مقرر دی 19 پلی پرشتے 19 دی وما جعلنا صحاب النار مگن دی گرزولی داد دوزخ والا ملیکی الا ملائکہ مگر ملیکی وما جعلنا عدتهم او ندے گرزولے منگا شمیر دوی الا فتنة للذین کفروا مگر امتحان داغی کسانو دا پارا چی کافران دی دنو لس داغی دا پارا امتحان ابو جہل بویلی منگ با لس شو یو ملیکہ براونی سو دوزخ نبزان بچو او یو پالوانو پکی آغا ویلی ولس پماشوی دوستا سے ټولش او دیتا نکتل چه ملیکی مقابله سو کولی نو اللہ وی وما جعلنا ندے گرزولے منگا عدتهم شمیرد دوی مگر امتحان دک آغی کسان دا پارا چی کفر کرے لیستیقن اللذین دے دا پارا چی یقینو کی آغا کسان اوتو الکتابا چی کتاب ورکرل شوے ویزداد اللذین آمنو زیاد کی آغی کسان تا چی ایمان راوڑے دے ایمان ولا يرتاب الذين شكن كيا كسان اوتوا الكتاب چی کتاب ورکرل شوے والمؤمنون ومؤمنان وليقول الذين ودید پارا چی ویا کسان فی قلوبهم چی فزلونو داغی کی مرض دے والکافرون کافران وی ما زاراد اللہ سیراد کرد اللہ تعالی بهذا مسئلہ پدی مثال کذالک یدل اللہ امدارنگی بیلاری کئی اللہ من آغسوک چشاو چخخشی ویہدی برابری سمیلارتا من آغسوک چشاو چخخشی وما یعلم جنود ربک الا ہو نپویگی پلخ کرو دربستا مگر اللہ وما یا ندیدا الا ذکرہ للبشر مگر نصیحت انسان دا پارا کلا حق دا خبر والقمر قسم دی پس پوگمائی باندی ازا ادبرا چکل شاواری والصبح قسم دی پس ابا ازا اسفرا چکل رنا خورکی انہا یقیناً دا سقر لیہدل کبر یودلو یو علامون دے نذیر للبشر ویرون کے دے انسان لرا لمن شاء منکم آغسوک چخو خیستا سنا ایت قدما چوڑان دیشی خیرتا و یتاخر یا رستشی سوک خو کارون تا مخی کی گیا دی مخی شی و چو سوک رست کی گیا دی رستشی کلو نفس ہر نفس بما پاوسو کسبت چدے کئی رہینتن بن بئی پسقر کی الا اصحاب الیمین مگر دخی طرف والا فی جناتن ہم فی جناتن دوی باپ جنتنو کی یتساءلون سوالنا تپوسنا بکیان المجرمین د مجرمانو تبوی
ما سلککم فی سقر سشی داخل کړی ای تاسو په اور د جهنم کې قالو دوی بوی لم نکونو منگا من المسلین د منسکونکو نا کده سلوک نا مراد عارضی سلوک شنو بیا با لم نکو من المسلین نا معنی ترک د صلات او کما سلککم کې نه دخول ابدی شي نو بیا بعد لم نکو معنا لم نعتقد شي لم نعتقد فرضیتها موږ نو د مونږ کوونکو نه یعنی مونږه د مانزه د فرضیت عقیده نه لرلا ولم نکو نو مونږه نتم المسکین چې خوراکم ورکو مسکینانو ته وکنا نخود مونږ بننوتلو سره د خائدین ننوتن کنا د دین خلاف اره خبره بچو موږ به پکې ورننه وتلو خوت دی ته وای د دین خلاف خبره کې ورننه وتل وکنا نکذب بیوم الدین او موږ به د دروغ نسبتونه کول د قیامت ورځ ته حتا تان الیقین تر دې چراغ موږ ته یقین چې مرګ دی فما تنفعهم پس ګټه باون کی دوی ته شفاعت الشافعین سفارش د سفارشیانو فما لهم سچل په دوی یعنی تذکرته چې د قران نا موریدین مخړون کی دي کانهم لک دوی حمر خردی مستنفرا سخت نفرت کون کی سخت تختیدون کی فرت چې تختی من قسورا د زمرینا یا فرت تختی من قسورا د شور ما شورنا قسوره دی توي چې ټیم کې کانی واچو غړبه او خر منډي یا د زمرینا تخت بل یرید بیا وحشی خری ا د وشتون کې نه تختی ساید بل یرید بلکی دی چې قرآن نه څوک مخاړه هدایت تشبیه خدای ر خرو سره ور کړی بل یریدو بلکی غواړي کل امرئ منهم ار یو تند دینا ایو تا چې ورګ دکړې سي دوی تاسو پن کتاب منشر کولاو ار یو وای موږ ته کولاو کتاب د خدای د طرف پرا کړې شي چاغي کې دالی کلی چې پلان کیا په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه کلا نه داس بل لا يخافون الاخره بلکی دوی نویریږي د اخرت نه کلا نه داسې لکه دوی چې څنګه ځام کوي انه دا قران تذکرہ نصیحت ده فمن راغ سوک شاه چې خوخی ذکر نصیحت دی واخلی وما یذکرون نصیحت ناخلی الا یشاء الله مگر هغه چې الله اراده او فرمایي او اهل التقوا الله اهل دې چې ځان ته وساتل شي واهل المغفرة اهل د بخنه دي اهل التقوى اهل ان يتقى منه اهل د دې چې د نویری دي واهل المغفرة واهل ان يغفر لمن اتقى او اهل د دې چې بخنه او کیا غچاته چې د نه څوک ویری سورۃ القیامه مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سرا 15 یا سورۃ نزول اعتبار سرا یو دیر سورۃ القارعہ نارست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ سرا مخکی سورۃ کې بیان د قیامت او دې سورۃ کې تفصیل د مسلې د قیامت ده دعوت سورۃ اثبات د قیامت او زجر منکرین لرا موضوع د سورۃ اثبات د قیامت خلاصه د سورۃ ابتدانا تر دوی مایت پورې په ثبوت د قیامت دو شواهد د دریم نا تر شپږم مایت پورې داوود د صورت او زجر د منکرین د قیامت ومنا پنځلسم پورې تخویف او خروی شپاړسم لا تحرک بی لسانک ترنلسم پورې جمله معترضه اخره کې بشارت او خروی او تخویف او خروی او زواجر ذکر کړي بسم الله الذي له الجلال والكمال الرحمن الذي عم بنعمت الإيجاد أهل الهدى والضلال
اهل الهدى و اهل الضلال ټول باندې نعمت د ایجاد کړي پیدا کړی دي الرحیم الذي سدد اهل العنایه فی الافعال والاقوال لا اقسم بیوم القیامت قسم یادوم پورز د قیامت لا بزائدش یا مزائده کوي لا جت الى القسم وما ذلك اقسم بيوم القيامه قسم یادوم پورز د قیامت ولا اقسم قسم نخرم بالنفس اللوامه پاغ نفس ملامت کون کی حسن بصری وای قسم په قیامت پورز کړه په نفس اللوامه نه دې کړه نو لا په خپل نفع قائم دی آیا سب الانسان وایا ګمان کوي انسان الله نجمع چې هر مونږ به جمن کو ایزام وډو کی ددو بلا ولنا قادرین نجمعها مونږ به جمع کو وډو کی ددو مونږه قدرت لرونکیو اعلی پدې ان سویا چې مونږه برابر کو بنانو غتی ددو قادرین حال در پهله محذوفه د پاره چې نجمعو ده بل یرید الانسان بلکې انسان غواړي لیفجر اماما چې دروغ وای پاغه سوچ د دنوړان دي د تمخې ته دي چې قیامت یسلو سوال کوي استهزاء ایان یوم القیامه چې کله به د قیامت ورځ فیضا برق البصر چې کله متحیر شي سترګې وخسف القمر تور شي سپوږمۍ وجمع الشمس راجم شینور والقمر سپوږمۍ د مغرب طرف نه دواړه راش یقول الانسان دی وخت کې بوي انسان یوم ازن په دی ورځ اين المفر چر دې د تختزه کلا نداداسي لا وزرا نشتا زید خلاصن الى ربک رب تعالی یوم ازن په دی ورځ نل مستقر زید قرار دی ينبأ الانسان خبر باور کړي شي انسان ته یوم ازن په دغه ورځ به ما پاغسا قدما چوڑان دي کړي من عملن واخر يرست کړي بل الانسان بلک انسان علی نفسي په نفس د بصیرتن گواده ولو القا معذرا گر کراو غرزی پر دی ولو ارقا ولو ارخا اگر کرا زوړندې کی مازیر او ستور او پردې انسان په خپل ځان خبردار دی گواه دی پردې رو ورځي او ګناه کوي ایسو کې نوې نیم ځانې ګوري لا تحرک مخوزوا به په دې قران باندې دا جمله معترضه ده مې جبريل عليه السلام په وحي راوړه نبی علیہ السلام بزر زر خلو خوزوله چې اسې نه چې یارانه هیر نشي الله وینا دیریږي نه ته هغه پسې شه ای وای تیم ور پسې وازي درته جمع کوم لا تحرک مخوزوا به پد قران باندې لسانک جبستا لتاجل بی دید پارا چت جلتیو کی پاغي ان علینا یقینا پمنگا جمع کول د قران دی پی صدر کستا پسینه کی وقرانه او لستل دد فاذا قرانه چې کمن کله منغول ولو دا قران په واسطه د جبريل پتا باندې فتبت شاتشا قرانه قراءته د جبريل د تلاوت پسې دیم ځکه قران په معنا د قرات سره دی او هو ضمیر جبريل ته راځي دي ثم ان علینا بیا یقینا پمون باندې بیان ول دا غی دي چې کله تا تګران شي کلا حق دا خبره بل تحبون العاجله بلکې دوی خو خی دنیا وتزرون الاخره فرخه د اخرت وجوه یومئذ مخنا د مؤمنانو با په دغه ورځنا درا تر تازي الى رب رب د دې تبا ناظرا کتن کی ووجوه مخنا د کافرانو با یومئذ په دې ورځ باسرا گنجي تظن ان يفعل بها فاقرا تبا ګمان کې چې په دوی شوه فاقرا لوی مصیبت
کلا حق دا خبره اذا بلغت التراقیه چکلا روح ورسیږي التراقیه مرایتا تراقی دغه مرایتا وایي چې کمزې کې د غاډو کې راجم شي کمزې کې چالاله کېږي سر کله چې روح دغه مرایتا را ورسیږي وقیل وبویل شي او ویل شي من راق سوک د دمون کې سوک د طبيب رو غواړي چې د دم کې ځکه ډاکټران نو نور خبر اخلاص شي دم والا راو وزنا او د بيقینو کې انه الفراق چې دا د جدای وخت ده الخروج من الدنيا د ودا یقینو کې چې بس اوس فراق والتفت الساق بالساق په وستک بکی یو پونډای د بلې پونډای سره ډېر سختای په سړی یو وخت په کله یو وخت په برکې کله بلخ په برکې الى ربک یومئذ المساق رب ستا په دې ورځ نل مساق تلل دي د بندګانو فلا صدقانی تصدق فلا صدق بالرسول والقران ني تصدیق د رسول او د قران کړو ولا صلاني منز کړو ولكن كذب بالقران لیکن تکذیب کړو په قران وتولى مخ ګرځول او د اوامر او د نبینا ثم ذهب بیاتل له الی کورتا یتمتا پدا سیال کې چې قبر کاو یتمتا پتشو الی سنئی خو د قبر د وجنا یا یتمتا غزونی کول اولا لک فاولا ویل لک فویل لک افسوس دیتا تو بیا افسوس دیتا تا یا اولا لک النار فاولا لک النار لائق دیتا سرور بیا لائق دیتا سرور ثم اولا لک بیا لائق دیتا سرور فاولا بیا لائق دیتا سرور ایا سب الانسان و یا گمان کوي انسان ایت رکچ دے بپری خود لیشی سودا بیکارا محمل علم یکو نطفتن آیان دو دے وبو نطفه منی نطفه نوی من منیون د منیو نا یمنا چې توی شوی د پلار د شانا د مور په رحم کې ثم کان علقتن بیا ټوکړه د وینې شوا په خلق الله تی بشر پیدا کو فخلق الله منه بشرا سویا فسوا نخده برابر کو فجعل پسوی گرزو منه داغینا الزوجین جوڑا الذکر والانثى نر و خزا الیس ذالک آیا نده دا اللہ بقادر قدرت لرون کے علا پدے خبرہ یحیی الموتا چرا جندی کی مڑی سورۃ الدہر مدنی سورت تی تلاوت اعتبار سره شپږ یا نزول اعتبار سره تنوي سورۃ الرحمن نرس نازل شوه ربط د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره مخ کی سورۃ کی آداب د خیرت د قران او دې سورۃ کې نعمت د قران ذکر کوي او آداب د دعوت د مخ کی صورت کې ذکر د قیامت او الیس ذالک بقادر دی صورت کې تفصیل د قیامت ته او ترغیب د مؤمنان لپاره او تسلی د نبی علیہ السلام ته دعوت صورت اثبات القیامت بالتمثيل موضوع د صورت نفی الدهریت خلاصه د صورت ابتداء درې مایه پورې د قدرت کامله یو نمونه سلورم آیت کی تخویف اخروی پینزم کی بشارت اخروی درشتم کی ترغیب القرآن سلیرش کی تسلی پینزش کی بیان د توحید ویس کی زجر آخر کی بشارت و تخویف اخروی بسم اللہ اللذی له الاسماء الحسنى الرحمن اللذی بنعمی الذکر والانثى الرحیم الذي خص منهم من شاء لمقام الاسنا تخدای چې څوک خوښوي دی غټ مقام د پاره خوښ کړي هل اتال الانسان په تحقیق سره هل په معنا د قد سره دی په تحقیق سره راغله دی په انسان باندې چې آدم علی السلام دی هین یو وخت من الدهر د زمانه
لم یکن شیئا مذکورا چې نو شی یاد کړل سوی چام نه یاداو دا سلويخ کالا د آدم علی السلام خټه پرته و چا یاداوم نه چې دینه بچی جوړیږي هغه یادای انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان من نطفتن د نطفینا امشاجن گڑی وڑینا امشاجن جمع نه دا گوری دا مفرد دی خو په شکل دی جمع دی لکه صوب اخلاقن اردن سباسبو پی پوچھوئی امشاج گڑا وڑا نطفه دا مور او د پلار نطفه سره شریکه شوی دا داینا انسان پیدا نبتلی منگا امتحان کو پدو پجالناو بیادیو گرزاو منگا سمیعم بصیرا اولیدن کے انا ہدیناو سبیلا یقینا منگا خودل دادتا لارا اما شاکرن یا شکر کون کے دے و اما کفورا یا نا شکری کون کے انا تدنا یقینا منگا تیار کڑے کافرانو لرا سلاسلا زنجیرنا واغلالا توقنا وسیرا گرمور ان الابرارا یقینا نیکان یشربون اسکیبا من کاسن د پیالیونا کان مزاجوا چیبا گډوډیشن د کافورا د کافورو کافور خوشبوئی بپکی اے ننداسی چیندا یشربو بیا عباد اللہ چسکاک بقید دینا بها منها عباد اللہ بندگان یفجرونا روانئی بدا تفجیرا پر روان ولو سرا حیث شاو چکم زیتے خوخی چین بزان سرا روان کری یوفون بالنظر دوی وفا کئی پا نظر ویخافون یومن ویریگی داغی ورزینا کان شرو چی دے شرد دے مستطیرا منتشر خورور ویتمون الطعاما خوراک ور کئی علی حبی مع حبی سرد محبت دا اللہ نا مسکین تا و یتیم تا و اسیر تا بندی تا حبی کی ضمیر راجع دے طعام تا یا اللہ تا ویتمون الطعاما مع حب الطعامی خوخ ڈوڑے ور کئی یا ویتمون الطعاما مع حب اللہ اللہ سر من دا زکا خوراک خلق لور کئی اور توئی انما نطعمکم یقینا منگا خوراک درکو تاستا لوجه اللہ دا اللہ در ازاد پارا لا نرید منکم نقوارو تاسنا جزان بدلا ولا شکورا نقدردانی انا نخاف من ربنا یقینا من ویریگو در رب زموننا یومن داغی ورزنا ابوسن چی گونجی بی مخونا دا خلقو پاغی کے قمطری را شدیدہ سخ بد حالت کی رسڑی مخ گونجی کرا پتندی تلز بجیخ کتلی می دغه پکې را پیدا شي سړی ډېر بد حال باندې فوقاهم الله پس وبساتی دوی الله تعالی شر ذلک اليوم د تکلیف د دغه ورځې ولقاهم مخامخ بکی دوی ندرتن تازگی سرا و سرورا د خوشحالی سرا وجزاهم بدل بور کی دوی تا بما صبرو په سبب داغی چې دوی صبر کړي جنتن جنت و حریرا و ریخم متکینا تکیاگانی بیلگولی پیا پدے کی علل آرائی کی پا تختنو باندے لا یراو نانبگوری پدے کی شمسن ور ولا زمحریرا و نسخت یخنی معتدل موسم بئی ودانیتن او نزدی بئی علیم پدوی باندے زلال و آسوری دونو داغی وذللت تابدار وی وسخرت قطوفها میوید دی تزلیلا پتابدار سرا ویطاف علیهم گرزول کیگی بپدوی باندی بیانیتن لوخی من فزتن دسپنو زرو و اکوابن و گلاسونا کانت قواریر وباد شیشو قواریر شیشی بویخو من فدتن دسپنو زرو سپین زر بی خور شیشو پشان بی قدروا اندازه کړی بی دا تقدیره په اندازه کولو سره یعنی څه معنا دومره اوبه او شراب به پکې ای کنه اندازه بی چې د څومره ضرورت لږ به تم نه پاتې کی
داسې به نه چې پاتې شو بیا داسې وولي دا شی به پکې نه بس په مقدار به درته راشي ویسقونا دوی به خړوبول کېږي فیها په دې کې کأسن د پیالۍ د شرابو کان مزاجها چې ګډوډې شن د هغې به زنجبیله د سونډ وي سونډ دا ډېر خوشبویه شی دی خو د دنیا سونډ نه ګورئ اینن دا یوه چینه دا پیا په دې جنت کې تسمى چې نومول کېږي سلسبیلا سلسبیل ورته وایي ځکه زر تیریږي ویطوف علیهم ولدان مخلدون او ګرځي با په دوی باندې هلکان مخلدون همیشه به هلکاني سپینګري کېږي به نه ځکه بیا خدمت پې څوک نه کوي که اذا رایتهم چې کله ته وګورې دوی حسبتهم ته به ګمان وکړي په دوی باندې لؤلؤا د ملغلرو منصوره خورو ورو و اذا رایتا چې کله وګورې ته ثم رایتا هلته وګورې ته نعیما نعمتونه و ملکن کبیره بادشاهي لویه عالیهم ثیاب سندس براد دوینا با جامې د نریو ریخموی خضرن د شنو و استبرق او د غټو ریخمو وحلو ورچول کېږي با ساویره بنګړي من فضة د سپینو زرو وسقاهم ربهم خړو ببکې دوی رب د دوی شرابن د مشروباتو طهورا پاکیزه ان ذا کان لکم جزاء یقینا دا دستا سود پارا بدلا وکانا سعیکم او د کوشش تاسو مشکورا قدردانی کړلې شوی ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا یقینا مونږه نازل کړه پتا قرآن په نازل اولو سرا فاصبر لحکم ربک صبر کوا حکم دربستا تا ولا تطع تابعداري مکوا منهم د دینا سمند گناهګارو کفورا ودنا شکرا واذکر اسم ربک یاد کنون دربستا بکرتا واسیلا پسبا بیگا ومن الليل او د شپې پس ایسکی پسجد له سجده کوا الله لرا وسبح تسبیح بیان کا د الله لیلن طویلا پشپوګ دکی ان اولا یقینا دا کسان یحبون العاجله تاخو خی دنیا ويذرون پریګ دی ورا مخد دوی ته یومن ثقيلا درند ورځ چې د قیامت ورځ ده نحنو خلقناهم مونږه پیدا کړی دوی وشددنا مضبوط کړي د مونږه اسرهم جوړخ د دوی اثر جوړخت او یړو کی وغیرہ وایذا شینا چکلا زمونږه اراده شي بدلنا امثالهم بدل بکمونږه مثالنا د دې تبدیلا په بدلولو سره ان ذی تذکرہ یقینا دا صورت نصیحت ته فمن پسا سوک چې خو خیت خزاو دی نسی لا ربی رب سرا سبیلا لا وما تشاؤنا الا یشاء الله نخو خویتا سویت شے مگر آغا شے چې دا اللہ اراده شي ان الله کان علیما یقینا اللہ پویا دے حکیما دے حکمتنو والا یدخلو داخل ایمن سوک یشاو چې خو خیشی پی رحمتی پا مہربانای کی چی جنت تے والظالمین ظالمان عد لهم خدای تیار کړي دی د پارا عذاب علیم عذاب دردناک سورۃ المرسلات مکی سورۃ تلاوت اعتبار سره او یا نزول اعتبار سره درې دي سورۃ الهمزه نرست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ سره مخکی سورۃ کې زجر او په منکرینو قلیلان دې سورۃ کې زجر دے پا منکرینو پا ذکر دا ویل سرا لس کرتا دے مخ کی صورت کی احوال دا متقیانو بالتفصیل دی صورت کی احوال دا مکذبینو دے بالتفصیل دعوت صورت اثبات دا قیامت و احوال دا مجرمینو موضوع دا صورت بیانو مسئلت المجازات خلاصه دا صورت د ابتدا نو مایت پورې د آخرت د سختي او نرمۍ او دنیوي نمونه
دا تمنا تر پنځل سمات پورې تخویف اخروی شپاړس نه تر لساته پورې تخویف دنیوي د شلونا تر دریش آیاته پورې په حشر اول عقلی دلیل پنځیش پګیش کې دویم عقلی دلیل ویش کې دریم عقلی دلیل اور اس بشارت زواجر او توبیخات ذکر کړي الله وایي بسم الله الملك الحق المبين الرحمن المنعم على الخلق اجمعين الرحيم الذي خص بكرامته عباده المؤمنين والمرسلات قسم دی پاغو ملکو چلی گلی شوی دی اور پا یو دبل پسی فالعاصفات قسم دی پاغو بادونو یادویم والمرسلات قسم دی پاغو بادونو چلی گل شوی دی اور پنرمی سرا فالعاصفات قسم دی پاغو بادونو چلی گل شوی دی آسپا پتے زای سرا والناشرات قسم دی پاغو بادونو چی خورون کی دی وریزو لرا نشرا پا خورولو سرا فالفارقات فرقا قسم دی پاغو بادونو چی جدا کون کی دی وریزو لرا فرقا پا جدا کولو سرا یا فالفارقات قسم دی پاغو ملکو چی جدا کون کی دی فرقا پو جدا کولو سرا وحی راوڑی او وحی خود سیده چی جدا کول دا حق او دا باطل کئی فالملقیات قسم دی پاغو ملکو چی راخستون کی دی ذکر وحی لرا عذرن او نظرا دا وحی راوڑی دا اعزار دا پارا او نظرا یا دا انذار دا پارا چې خلکو د پاره عذر وشي چې بیا سباونه وای چې ما جانا من بشیر او نذر ویرول دي انما دا جواب قسم دی انما توعدون یقینا نغسو چې تاسو سره وعده کیږي لواقع خامخا بواقع کیږي فایزن نجوم تمست کلا چستوري تمست دا غوی رڼا ختم شي وایز السماء چکل اسمان پورې جج سری کړي شي وایز الجبال چکل غرونا نو صفت روان کړي شي وایز الرسل چکل پیغمبران او قطت راجم شي لای یوم اجلت وبول شي د کوم ورځې د پارا اجلت رست کړي شي دی دوی یوم الفصل د فیصله د ورځې د پارا اجلت لیوم الفصل اجلت په معنا د اخرت وما درا کاسی شی پویا کړی ته ما یوم الفصل چې د فیصله ورسدا ویل یوم یذل للمکذبین افسوس دې په دغه ورځ دروغ وینکو لرا علم نو لیکل اولین یا مونږه ندی الا کړی اولنی خلق قومینو ثم نتبعهم الاخرین بیا ورپسې کړي مونږ نو ورستنی خلق کذالک نفعل بالمجرمین امدارنګ کار کوو مونږه د مجرمانو سره ویل یوم یذن افسوس ته په دغه ورځ د مکذبینو د پاره علم نخلقکم یا مونږ نه پیدا کړی تاسو مما مهین دو بوس ضعیفنا وجعلنا بیا مونږ وګرځولې دا او فی قرار مکین پزید او سیدو مضبوط کې چې مور رحم دی الی قدر معلوم نغنیټه مقرره لرا فقدرنا پس مونږه اندازه کړه په نعمل قادرون څخه اندازه کوونکیو مونږه ویل یوم یذل للمکذبین افسوس دې په دغه ورځ د دروغ نسبت کوونکو لرا علم نجعل الارض کفاتا یا ندا ګرځولې مونږه ازمکا کفاتا زید جمع کېدو احیان د ژوندو و مواتا د مړو وجعلنا منگر زولی فیها پدی کی رواسی غرونا شامخات نوچت واسقیناکم منگا خڑو بکڑی ایتا سوماندو بو فراتا خوگونا ویلو یوم یذل للمکذبین افسوس دے پدغی ورزدمو دروغو وینکو دا پارا انتلقو مکذبینو تبووی لارش الى ما غسطا کنتم بی تکذبون چی تاسو پاغی دروغ ویلی چی جہنم دے انتلقو لان شیلا ظل نغسوری تا زی سلاس شواب چی خاون ددری سو دے
دا هغه د جهنم نه به لوګي راځي او هغه لوګي سوری جوړ کړی هغه سوری نه که نه لا ذلیل نه یخ دی ولا یغنی من اللهب او نه دفع کوي د لمبونا انا ترمی هغه ویشتل کوي بشررن په بصرو د اور کل قصر پشان د بنگلو کأنه جمالة لکه دا چې اوښاني صفرون زیړ اوښانو پشان بصري به ترې راځي د اور ویل یومئذ افسوس دی په دغې ورځې للمکذبین دروغ ویونکو لره هذا یوم دا داسې ورځ ده لا ینطقون چې دوی به خبرې نه کوي ولا یوزن لهم نه به اجازت ورکول کېږي دوی ته فینتظرون چې عذر پیش کړي ویل یومئذ افسوس دی په دغې ورځ للمکذبین دروغ ویونکو ته هذا یوم الفصل دا د جدای ورځ ده جمعناکم جمع کړي تاسو والاولین اولني خلق فإن كان لكم كيد فكيدون کچر استاسو د پارا س تدبیری فکیدون نو تدبیرونه جوړ کای مونږ ویل یومئذ افسوس ده په دغه ورځ للمکذبین دروغ نسبت کوونکو لرا ان المدع بشارت ته اوس ان المتقین یقینا پرهیزګاران به فی ظلال پسورو کی او یورن او پچینو کی وفواکیا په قسم میو کی مما غایستون چې دوی خوخی کلو خری واشربوا اسکای هنیئا فراخا مزیدار او خوشگوارا بما کنتم تعملون په سبب دای چې تاسو کوم عملونه کړی دي ان کذالک یقینا مونږه د قشان جزا ورکو نیکی کوونکو ته ویل یومئذ للمکذبین افسوس ده په دغه ورځ دروغ نسبت کوونکو لرا کلو خړی کافران الله وای دنیا کې کلو خړی وتمتعوا مزه کوي قلیلا لګي انکم مجرمون یقینا تاسو جرم کوونکی ای ویل یومئذ افسوس ده په دغه ورځ للمکذبین دروغ نسبت کوونکو لرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل ویل شي دوی تایر کو رکو اور کای لایر کون دوی رکو نه کوي ویل یومئذ للمکذبین افسوس ده په دغه ورځ د پاره د دروغ نسبت کوونکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل ویل شي دوی تایر رکو کوي دوی رکو نه کوي افسوس ده په دغه ورځ مکذبین ہوتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ فَكَمَا خبر بعده پس د قران نا یومنون دو ایمان روڑی سورة النبا مکی سورت تے تلاوت اعتبار سراتا یا سورت نزول اعتبار سراتا ام سورت المعارج نرست نازل شوه ربط دی سورت مخی سورت سرا مخی سورت کی شواہد ذکر شو پا اثبات د قیامت دی سورت کی زجر دے منکرین د قیامت لرا دو مخی سورت کی هذا یوم الفصل دا د قیامت ورځ ده دی صورت کې فصل ذکر کوي ان یوم الفصل کان میقاتا داود صورت الزجر والا منکری الباس د باس منکرین ته زور نه ور کوي موضوع د صورت تشریح یوم المجازات علی اصول زرع خلاصه د صورت اولو پینزو آیاتونو کی بیان د شکوی دی او زجر دی اولم نجعل الارض مهادا شپږم آیت نا تر شپاړسم پورې د کې انعامات دنیوي ذکر کړي او مصائب ته ډیره مقایستن معلومیږي او غرض دا دی چې دنیا کې یا نعمي یا نقمي همدارنګه په آخرت کې بیان نجاتی او یا عذاب ان یوم الفصل کان میقاتا ولسم تر دیرشم پورې تخویب اخروی دی ان للمتقین یو دیرشنا تر دیرش پورې بشارت ته مؤمنانو او په اخرو آیاتونو کې تخویب اخروی او زجر ذکر کوي الله وای بسم الله الذي له الملك كله الرحمن الذي عمل وجود بفضل ټول خلقو ته چې وجود ورکړي دا د فضل دی الرحیم الذي تمحضت اولیاء جنتا، چې خاص کړي د جنت ته دوستانو لپاره.
اما یتسالون سشی بارکی دوی یو بلنا تپوسونا کئی دا اما پا اصل کی اما و علف ور سراو ما استفهامیه دا خواہ ہر پہ جر پہ داخل سے نو سے چلوش علف خو غرزیدک تاسکا ابن مالک الفیہ کی وہی کنا وما پہ الاستفهام ان جرت حذفت الفها واولها وانتقب ما په استفهام کې کوم مجرور شي نو الف غرزي او که وقف کې نو هم پکې زیاته ولې شي عمه هم ویلې شي عمه ها پکې زیات کله کله دینه تخلف هم کی ما استفهامیه به یو حرف جر به داخل شوی یو الف بتم نه غرزیدل لکه د حسان ابن ثابت تشیر ده علامه یشتمونی لئیم کخنزیرن یتمرغ فی رمادی علامه یشتمونی لئیم علامه ګوره علا په ما داخل شوی ده او الف ته نه غرزیدل اکثر غرزی د سشي بارکی دیو بلنا تپوسنا کئی ان النبأ العظیم تپوسنا کئی دا واقع لوی چی قیامت تے الذی آغا هم چی دوی پی پاغی کی مختلفون اختلاف کئی کلا سیعلمون زردا چی دوی بپویشی پا برزخ کی ثم کلا سیعلمون بیا زردا چی دوی بپویشی پا قیامت کی علم نجعل الارض یا منگ ندا گرزول ازمکا مهادا پرس والجبالا منگا ندے گرزول غرونا او تادا میقونا درم وخلقناکم منگا پیدا کریے تاسو ازواجا جوڑا جوڑا وجعلنا منگر زول نومکم خوب ستاسو صباتا قطکون کے حرکت لرا وجعلنا اللیلا منگا گرزول دا شپا لباسن پردا شپگم وجعلنا النهارا منگا گرزول دا ورز معاشا ذریعہ دا جونتی رولو وبنینا منگا جوڑ کڑے پوقکم براستاسونا سبعن شدادا و اسمانونا مضبوطو وجعلنا سراجن او منگر زول دا دیوا وحاجا بلیدن کی انور یادی نحم وانزالنا منگ نازل کری من الموسرات دوریزونا مانوب سجا جارا تویدن کی لنخرجا دید پارا چراو باسو پدے باندے حبن دانے و نباتا گیا گانے و جنات باغنا الفا پاسرن خطی ان یوم الفصل یقینا نرز د فیصله کان دا میقاتا وقت مقرر یوم ينفخو بغیرت چپکواله شی پی سوری پشپیلای کی پتا تونا پس رازای بتا سو افواجا ډلې ډلې وفتحت السماء کلو بشی اسمان پکانت شبا ابوابا دروازے وسيرت الجبال روان بشغرنا پکانت شبا سرابا لاندې د غرونو زیب شګوګل شي سراب شګوګل پیجنای اسه میدان چې سړی پیدا ګماني چې دلته وبدي او بنئ ان جهنم یقینا جهنم کانت د مرصاد لارا یا انتظار د کافرانو د پارا لطاغینا د سرکشو د پارا ما آبازه دروجو ده مرجع لابسینا میشبای پدی کی احقاب ډیر کلونا احقاب جمع د حقب دا یو حقب اتیا زره کلونو ته وای او هر کال 12 میاشت ده او هر میاش 10 ورځې ده او هر یو ورځ 50,000 کال ده پوښي اوس بحقاب لا یذوقونا نبسکی پیا پدې کې بردن یخیوب ولا شرابا نعامیوب یا برد نه مراد خوب د ځکه خوب باندې سړی یخیږي که الا حمیما مگر ګرمیوب وی وغساقا جهنميان ویني زوی جزاء وفاقا دا جزاء دا موافقا د دوی د اعمال سره انهم یقینا دوی کانو لا یرجونا چې امید نه کاو حساب د حساب
وکذبوا دروغ نسبتونه کول بیا آیاتنا آیاتونو زمونږ لا کذابا دروغ نسبتونه وکل شی نار سے احسیناو مونږه لیکلی دی کتابا په کتاب کې فذوقوا وسکی فلن نزيدکم پس نه با زیاتیږي تاسو ته الا عذابا مگر عذاب ان للمتقین یقینا اشتد متقیانو د پاره مفازا کامیابی حدائق باغنا و عناب انگور وکوائب پیغلی اتراب حمزولی وکاسن پیالے دے حاقا ڈکی لا یسمعونا نباوری پدے کے لغون بیکارا خبریں ولا کے زابا ندرو جزام میں ربکا بدل بیستا دا رب دا طرفا دا ورکڑ دا حسابا پئی کاپی رب السماوات رب دا اسمانونو والارد دزمکو وما دا غصو بینوما چه ده دوارو پمینس کی دی الرحمن رحمان ذات لا یملکونا دی اختیار نلری منو دا غینا خطابا دا خطاب کولو یوما دا سورز دا یقوم الروحو چو روح بودریگیو ملیکی صفا ڈلی ڈلی لا یتکلمون خبر بنکی الا من مگر آغسوک ازن له الرحمنو چی اجازتو کی دتا رحمان ذات وقال هو ثوابا قولا ثوابا خبره حق رسا چاغه کلمه ده ذالک اليوم الحق دا ورځ حق ده ومن شاء پسغ چا چې خو خی اتخذا ودی سیلا ربی رب سلام ابا مرجع زید رجو ان انذرناکم یقینا من ویرو تاسو عذابا قریبا دا عذاب نزدینا یوم ینظر المرء باغی ورځ باندې چې ګوري به سړی ما وس قدمت چې د کړي وړاندې کړي یا دا ولاسونو ددو ويقول الكافر وای بکافران یا لیتنی کاش کی ز کنت و ترابا خاوری سورۃ النازعات مکی سورۃ تلاوت اعتبار سره نه یا نزول اعتبار سره یا واتیا سورۃ النبا نرست نازل شوه رب د دې صورت مخ کی سرا ظاهر دې زکه دواړو کې مسله د قیامت تا دې مخ کی زجر او په منکرین د باس دې صورت کې تخفیف دنیوي دې په واقع د فرعون سرا داود صورت اثبات د قیامت په شواهد او سره د تخفیف دنیوي موضوع د صورت اثبات د مجازات خلاصه د صورت د ابتدا نه 15 آیت پورې د آخرت د عذاب او ثواب یو نمونه ذکر کیږي شپږم نه تر نهم پورې تخویف اخروی د لس نه سوال لس پورې شکوا د 15 لس نه شپږیش پورې تخویف دنیوي واقع د فرعون سره وی شاید نه تر 3 دیرش پورې په داوی د صورت او اول عقلی دلیل سلور دیرش نه تر 9 دیرش پورې تخویف اخروی اخره کې بشارت اخروی او شکوا اللہ وی بسم اللہ المتجلی بجلالی و جمالی بی اہل النازعات تجلی کردہ جلال و جمال پہ اعتبار سرا پا اہل دا نازعاتو کی الرحمن بی اہل الناشطات الرحیم بی اہل السابحات وما بعدها والنازعات قسم دی باغو ملیکو چراو باسی روحنا د کافرانو غرقا پتیزی سرا پسختی سرا والناشطات قسم دی باغو ملیکو چراو باسی روحنا د ملیکو نشتا پا نرمی سرا نشت نرمی سرا والسابعات قسم دی باغو ملیکو چلامبو وہن کی دی صفحہ پا لامبو وحلو سرا اسمان نبر را روانی دا سلک لامبو چوئی والسابقات قسم دی پغی ملکو چوڑان دی کی دن کی دی سبقا پوڑان دی کے دو سرا والمدبرات قسم دی پغی ملکو چی تدبیر نیون کی دی د کارونو امرا پا تدبیر سرا یوم ترجو پر راجپا ریاد کا غور چو بخوزی خوزون کے تدباوها ورپسی بشی اراد پا بلا قلوب یوم زن زرنا د کافرانو با یوم زن پدی ورځ واجبا مستریبی ابصار واستر کی داغی با خاشعا ذلیل
یقولون وای با انا لمردودون آیا مونږ با دوباره کیږو په الحافره اولنی حالت تا په الحافره معنا په الحالت الاولى ایزا کنا ایزا من آیا مونږ با ډکیو نه خراب بالی ازاړه قالو دی وی تلک ایزن کرتن دا خو به دوباره کیدلی خاسرا تاوانیان فإنما هي زجرة واحدة یقینا دا आवाज دے یو فیضاهم پس ناسا پا دویبا بسائرہ پا میدان دزمکی ساحرہ پا میدان جوندی بشی پا میدان حال آتاکا قد آتاکا پتقی سر راغل تاتا حدیث موسیٰ قصد موسیٰ علیہ السلام اذنا داو ربو بغوق کی چاوازو کو دتا رب ددو بالواد المقدس پوادی پاکی ذاتو آچادتو آوادی وان ایزا بلاڈ سیلا پیراونا پیراون تا انہو توغائقنند سرکچی کڑی دا فقل ورتو آیا حل لک الان تزکا حل لک میلون الان تزکا آیا تم مائلہ دی خبرتا چیزان سپاکی دا شرکنا وحدیا کا زب برابر کمتا الى ربک الى معرفت ربک پی جنگلو دربستا تا پتخشا چتویری کی دے عذاب دا اللہ نا فاراو الآیت الکبرى پس او خود موسیٰ علیہ السلام دی پیراؤن تا موجزہ لویا فکذب آغد دروغ نسبتو کو موسیٰ تا واسانا پرمانی دا اللہ اکڑا سمت برب اشاو گرزولا یسا چی کوشش کاؤ فحشر جادوگران را جمکڑو پنا دا واضحو کو فقال وی فرمایلا نا رب وی ویلی انا ربکم العلا زستا سلوی ربیم فاخذو اللہ پسونیو دے اللہ نکال الاخرت پا عذاب درستنی خبری والاولا دا ولنی خبری عذاب دا رستے آواز احراق دے دوزخ کے سزید اولنی غرق ان بی ذالکا یقیناً پدے کل عبرتن عبرت دے لمن دا چاد پارا یخشا چد اللہ نویری کی انتم اشد خلقن آیا تاسو سخیئی پا پیدائش کی ہم اس سماو کا اسمان سخ دے بناہا دا اسمان خودے جوڑ کردے دے تاسو نشی جوڑو لے رپاو چت کردے دے سم کا سخ پا چت ہے پسوا بے برابر کردے دے آغا وقت شاو تیار کړی دا لیلا شپد دی اسمان واخرج راویست دی دوها ساخ داغی والارض از مکا بعد ذالک پس داغینا دهاها بسطا حق دی خورا کړی دا اخرج منا ماها و مرعا راویستی دی دینا و بد دی و مرعا گیا گان دی والجبال غرونا ارساها مضبوط کړی دی اللہ تعالی دی غرونو لرا متاع لکم دا پیدا دا ستاسو دا پارا و سارو ستاسو دا پارا فائزا جات طامت الکبرا چکل راشی اغلو یا دا مصیبت خبرا چی قیامت دے یوم یتذکر الانسانو پا دیو رزبا وریاد چی انسان تماغس سانچ سی کوشش کری وبرزت الجحیم اخکار بچی دوزخ لمن اغچا دا پارا یرا چلی دل کئی فاما من توغا پس غسوک چه تجاوز کڑی دا حدنا و آثر الحیات الدنیا خوخ کڑی جند دنیا و ان الجحیم یقینا دوزخی الماوازی در وجود آغدے و اما من خاف مقام ربی غسوک چویریگی دا مرتبه دا رب دا دنا و زان ساتلی دا خواہشاتنا فإن الجنت هی الماوا یقینا جنت زید و سیدو دددے یسالونکا تپوس کئی تانا نسات پبارد قیامت کی ایانا چکل بی مرساها ارساوها قیامها مرسا مصدر دے پمانا دے ارساس کلب قائمی کی فیمن تا نیتا من ذکرها پا یادگیرنا داغی کی تا تسپتر چکلب کی نبی علیہ السلام الى ربکا ربستاتا منتہا انتہا دا علم داغی دا انما انت منذر من یقینا تویر ان کے داغ چاہی یخشا چویری گی دا دینا کانہم لکدوی چیو میرونا قیامت گوری
داسی بشی لم یلبسو چې دوی وخت نه دی تیر کړي الا شیتن مگر یو بیگا و دوها یا ساخت دی. سورت یابسا مکی سورت دی، تلاوت په اعتبار سره اتیایم سورت، نزول اعتبار سره سلیرشتم سورت. سورت النجم نرست نازل ربط د دې سورت مخ کی سورت کی صورت کی بیان د من تغاو، دی صورت کی بیان د من استغنا دے چې حق نه بے پروايي. مخکم دلائل توحید دی صورت کم دلائل ته دعوت صورت الفرار من بینهم یوم القیامه، دی به یو بل قیامت پر استختی. موضوع د صورت المساوات پی تعلیم، تعلیم کې به مساوات و تنبیه پی ترک المساوات پی تعلیم. معلم ته ندی پکار چې مساوات په تعلیم کې ونه کی. مالدار طالب ته سبق وایي او غریب لا کمزور سبق، یا مالدار بچی له ډیره توجه کوي او غریب له کم توجه. مقصد اداره چې مساوات په تعلیم کې. تاسو ویل دی امام بخاری وطن پرې خود بادشاہ و شاړولې و شاړ بادشاہ ورته زما بچو له بیل سبق وایي. دا طالبان دا ټیوشنې کوي، دا مې نه دي خوښ. ستاسو خوښې دي ټیوشن؟ یو داسې ټیوشن ما ته وګورئ چې جومات کې به سبق وایي، راځه دې ته جومات کې دا کلاس اخله، نو دا ډېر ښایسته ټیوشن دی. او یو دای چې ته پر بیټک کې زما بچو له سبق وایي، نو دا بیخي خوند نه راکوي. تاسو ته مزه درکوي؟ ما لیدلي دي که نه، دا دروازه به ورډبوي ولاړ به او دروازه به نه کولاویږي، 5 منټه به دروازه کې ولاړي او بزان به ورته برابر کړی که نه، او بس دروازه نه. دا ډېره بده خبره دی کې عزت نه. عزت پکې تا ته 2000 یا 15000 روپۍ درکوي او راځه زما بچو له سبق وایه، بیټک له راځه، او بیټک بیا ور وهي او بیټک درته نه کولاوي. نو امام بخاري ته وایي راځه ټیوشن ته، ما بچو له بدل ته سبق خو هغه ورته دا نشي کېدی. ستا بچي به جومات راځي مدرسې ته، دلته به شریک سبق خوایزه جومات ته به درځي، خو د نور نه به جدا کېنه. بیا هغه ورته نه یو سبق دی، ته به هم ناست او نور ته هم ناست. او ته چې زما نه منې نو وځه، بس وایي لاړم درناست، سلام علیکم غېږ راکړه. صحیح ده چې غیر شریک کار در باندې څوک کوي نو بیا به څه کې، بیا به غېږ ورکې که نه چې غېږ راکوه د خیره چې در لاړم. صحیح ده. نو په دې کې بیا بس وفات هم شه په دې لاره کې. مساوات په تعلیم کې ډېره ضروري خبره. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم خصوصیت دا و چې تعلیم کې مساوات، او زمونږ د کابرینو هم د قشان څومره کابرین چې تیر شوي د هغوی تعلیم کې به مساوات. د امام مالک رحمه الله واقعه تاسو نه دا اورېده. امام شافعی رحمه الله چې کوم دی سید خاندان سره تعلق و سید و سید علی رسولو، او امام شافعی رحمه الله اراده دا وکړه چې مدینه منورې ته لاړ شي. د امام مالک نه حدیث ووایي، امام مالک رحمه الله شاګردانو کې راشي. صحیح شو. نو به داسې چلو بادشاہان چې هغه وخت کې نو هغه هم سیدان والی رسولو ټول کړه، بنو عباس قبیلې سره تعلق، عباسی خاندان وال. نو بادشاہ ورته چې ته خو امام مالک لذي خو زه یو سپارشي خط در کومه د مدینه منورې گورنر ته. د مدینه منورې گورنر ته ولیکل چې دا محمد ابن ادریس الشافعی د امام مالک نه سبق وایي، ته به ورسره لاړ شي. امام شافعي سے امام مالک ته به دی معرفي کړي. هغه ورته ډېره ښه شو. دا خط یې ځان سره واخیسته، گورنر صاحب ته خط پې و. امام شافعي صاحب سره گورنر راغی امام مالک دروازې ته. دروازې کې ولاړ دی، وروسته خادم راغی. خادم ورته وایي څه وایي؟ امام مالک صاحب ته ووایه چې گورنر صاحب راغلی دی، تا سره ملاقات کوي. وایي ته ودرېږه، ډېره ښه ده. لاړه پسې لاړه پسې لاړه، ډېر وخت تیر که گورنر ولاړ دی.
دروازه کې ولاړ دی. دې ته علما وایي او دې ته علم وایي. تاسو په دې پوه شئ علم ته چې مونږ خپل عزت ورنکړو نو عزت تاسو په دې پوه شئ که دا علم مونږ خپله بې عزته کړو نو بیا به تاسو مونږ هم بې عزته یو. ځان په خپله عزتمن کوئ خوښ هم ده او که بې عزته کوئ خوښه. دې مولیانو دا دین بې عزته کړ. قسم د جماعت کې به امامي ګورئ او د مالدار سړي خیال به ساتي او غریب له به ګلاس هم ورسره نه میلاوي. او مالدار چې بیا ورته وایي حاجي صاحب چرګه څنګه ده، د چرګې تپوس هم دې کوي او د ښځې تپوس هم کوي چې ښځه دې څنګه ده، بیبي څنګه ده. قسم دی دا ما لیدلي دي. ګورې دا زه ته چې شمدید خبره کوم دا ما لیدلي دي. دومره خیال یې ساتي. نو داسې چلو چې ګورنر ولاړ دی او ډېر وخت وروسته د خادم یو کرسی راوړلی، یو قیمتي کرسی. او کرسی هغه دروازې سره بځای ځای و، هغې کې کرسی کېښوده. و امام صاحب راځي، بیا خادم لاړ، بیا بلا ډېر وخت تېر کو، بیا ډېره زمانه وروسته امام مالک رحمه الله راووت او په کرسی کېناست او ګورنر صاحب ولاړ دی او په لاس کې ورسره خط دی او ګورنر داسې ډچېږي رپېږي. بس خط یې ورکوی صاحب امیر المؤمنین دا خط را لېږلی. امام مالک رحمه الله چې خط وکتو څه غوسه شو، خط یې ایسته وغورځو. ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او دې کې به ما ته بادشاهان سپارش کوي چې د رسول الله حدیث درته ووایه. رسول الله حدیث به زه د بادشاهانو په سپارش خلکو ته وایم. گورنر هغه خط را اوچت کو او رپیږي سویلې نشي. امام شافعي رحمه الله وایي ما جرأت وکړو، وایي ما ورته چې صاحب زه آل رسول یم سید یم سید او ستا خدمت ته زه راغلی. بس وایي د امام مالک رحمه الله غوسه کنټرول شو. ځکه مشران اکابرین علما د سیدانو ډېر قدر کوي د آل رسول چې زه سید یم آل رسول یم طالب العلم یم حدیثو ته راغلی. بس غوسه یې سړه شو. گورنر ته وایي زه ته زه بس ما د خپله خبره ته دا خط دې در سره واخله. نو بیا امام شافعي رحمه الله ته ټیم ورکړ بیا به ورته حدیث ویلي. نو د علماو داسې کاري تساوی و مساوات په تعلیم کې د دې صورت خلاصه دا چې مساوات موضوع دا د مساوات په تعلیم کې او شان نزول داسې ده. چړون صحابي عبد الله ابن ام مکتوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قریش او مشران ناس نبی علیہ السلام دعوت ورکړي او د خړوند په دواړو سترګو سینې لیدل. هغه ځین راځي او आवाज کې د خدای پیغمبره علمني مما علمك الله، خدای چې تا ته څه در ښودلي ما ته ترې لږ راوښایه. هغه په خبرو لګیا دی، دی خو نه ویني چا په خبرو لګیا دی. هغوی سره او په نیمه کې د خبرې منقطع کوي. ادب خدا دی شاګرد له دا پکار چې استاد چا سره خبرې کوي د هغه خبرې به نه منقطع کوي. شاګرد له خدا ادب پکار دی. نو خدا ناس ور سره مالدار خلکو سنادید د قریشو مشران د قریشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندې تریو کو مخې گونجې که غصې اثرات په مخ کې لاړه چې دا څه کوي. الله تعالی دا منظر باندې تنبیه نبی علیہ السلام ته ورکړي چې داسې کول نه دي پکار. هغه ډېر قیمتي سړی دی، هغه ړوند چې تاله راځي طالب العلم دی او دا مالدار خلک به یا فایده واخلي یا نه. هغه سړي ته ډېره توجه وکړه، هغه ته توجه پکار. تاسو به دې پوه د نبی علیہ السلام داسې نه و چې هغه مالدار د غریب نه را مخکې کړي وو. خدا دی چې طریقه د خدا سي ده چې په خبرو لګیایي نو شاګرد ته نه دي پکار چې خبرې منقطع کړي. خو الله تعالی د دې باوجود د طالب العلم قدردانی کوي چې طالب العلم ته بیا هم غوسه نه ده پکار، جواب ورکړه. طالب العلم ته توجه وکړه، هغې پرېږده چې هغې به څه وکړي. تاسو په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دلته یو ځای کې جلسه وه یوه مدرسه کې
سالانه جلسه وه دا مالدار خلک په بره کرسیو کې کېنولي او مولیانې لاندې کېنولي وو دا ما چانه تپوس وکړو چې دا ولې مونږ هم لاندې ناسو مونږ لاندې ناسو مونږ خو خیر دی داسې غټ غټ مولیان ناسو مونږ خو داسې غټ مولیان نه یو ما تپوس وکړو مالدار څنګه چل کړی وای دی وایي چې د دې مولیانو راته دا ملکانان ښه دي ځکه دوی به اوس چندې اعلان کوي نو دا دین دی په دې طریقه چې مونږه مدرسه چلو په دې طریقه مونږه دین کوو نو دې کې به ښه خدای برکت واچوي دې کې به برکت واچولی شي دې نه به خیر خور شي خیر به داسې طریقې سره خورېږي نه قسم مې دی په خدای چې د دنیا او د مافیها نه یو طالب العلم غوره دی زر وزیر اعظم د یو طالب العلم د خپو نه قربان شي الله ته قسم دی چې قربانۍ د دې طالب درجې ته رسېږي د طالب العلم درجې ته او سکون خو د دې سره د چې فقیر ته زړو جامو والا طالبان سره سړی ناست دې کې سکون دی خانان او ملکانان بسکه د هغې سره خو 15 منټه ناسته قسم په خدای د خدای غضب دی زړه به دې خفای زړه به دې خفای دلته ځای کې یو ښه سړی دی ځان ورته ډېر متکبر ښکاري ټوپکو والا مې ورسره قسم دی چې ما ته سلام پې ډېره بده خبره ښکاري خو زه د شر د بچ کېدو د وجې نه پې سلام اچوم سلام پې ځکه اچوم چې د شر نه یې بچ شم چې ونه وایي چې دا سلام یې راباندې ولې وانه چاو د دې وجې نه اچوم پې سلام والله العظیم که مې سلام پې زړه غواړي چې سلام پې واچوم چې السلام علیکم ځکه چې تکبر دی پکې نشه ده پکې د هغې سره 15 منټه ناسته ښه ده او که د طلباو سره د دې علماو سره د هغې سره ښه ناسته الله تعالی طریقه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تنبیه ورکوي او امت ته طریقه و د مساوات د تعلیم ورکوي چې تعلیم کې به مساوات وي فقیر او امیر به ټول په یو ځای ناست یو شان به ناست توجه به ټولو ته یو شان الله وایي د نبی علیہ السلام منظر ذکر کې او ډېر محبت الفاظ نبی علیہ السلام ته استعمالوي داسې نه وایي چې داسې دې وکړه داسې دې وکړه داسې څومره د محبت الفاظ دي ګورئ ابسا تندې ګونجې که وتولا مخې وګرځاو انجاه لاما چې کله راغی د تړوند څومره د محبت الفاظ دي وما یدریکا وس خطاب سشی پویا کړی ته لعله شاید دی یزکا تزکیه واخلي ځان صفا کی او یذکرو یا پن واخلي پتنفعو ذکرا ګټه به ورسوي دته الذکرا نصیحت اما من استغنا پس هغه څوک استغنا چې ځان بې پروا ګڼي ستا د دعوت نه فانت له تصدی پس ته هغه لره مخ اړئ وما علیکا نشته پتا څه ګناه الله یزکا چې هغه تزکیه ونه شوه په اسلام هغه مسلمان نه شو په دې ستا څه ګناه نشته تا ته و اما من جاک او هغه څوک چې راځي تا ته یسعی کوشش کوي منډې راوایي وهو یخشا او هغه د خدای نه ویریږي فانت عنه تلهی ته د هغه نه ځان مشغوله د دې نورو سره ته ځان مشغوله د هغې سره کله حق ده دا خبره انها یقینا دا صورت تذکرہ نصیحت ده دا نصیحت دا زما یاد چې موږ دوره حدیث کالو ډېر وخت وشو نو خلکو کې سادګي ډېره وه اوس خو سادګي اوس په نسبت باندې هغې وخت کې سادګي ډېره وه 1994 د نن نه تقریبا 27 کاله مخکې خبره ده یو سړی راغلی او ګاډي کې او پولیس مولیس هم ورسره و مدرسې ته ماسپښین نه وروسته ماسپښین نه وروسته به شیخ صاحب ارام کو اوده به نو هغه سړي تپوس کړی و د طلباو نه چې شیخ صاحب سره ملاوې کړم نو یو طالب ورمنډه کړي او د شیخ صاحب دروازه یې په ډبولې وه په زوره چې ولا غټ سړی راغلی دا خدای خبر وزیر به یو کسه به پولیس والا هم ورسره دي دروازه چې ور شیخ صاحب په طرف هغې دروازې طرف ته څوک ورتلی شو ډېر هیبت و
خدا طالب ډېر مرعوبه شوی و چې د شیخ صاحب ډېر خوشحاله شي چې میلمه لی راپاڅول چې بس هغه شیخ صاحب راپاسې د جامې مامې هم نه وې برابرې ته یې میلمه یې ودرولی ځان سره دروازه کې ډارې کې پې ورننه ویستې میلمه خو چې رخصت که بیا شیخ صاحب درس لراغی او سخت غصه سخت د تربیت د پاره سخت بدې ردې طلبه وله وویل ورته یا د خدای ظالمانو یا د خدای ظالمانو موږ چې دې مردارانو له لاړ شو دې مردارانو له لاړ شو 2 غنټې او 3 غنټې ورته موږ انتظار کوو زمونږ ورسره کار هم داسې کاري چې د بل چا کاري یا د مدرسې کاري دوی ته موږ 2 او 3 غنټې انتظار کوو او تا داسې وکړه دا دی چې 3 غنټې ودرولې وې او دلته ناست وې د ما سره کار وته نه تر څو چې ما سره لیدلې نه وې چې 3 غنټې د بار د ګرم ځای کې کېنولې وې نو بیا به د سره دته به قدر معلوم شوی وی د دین د مسلې قدر به ورته معلوم شوی تاسې په دې خبره باندې پوه شئ نو منګه بعضې ملګري داسې علما یا طلبا د مالدارو خلکو نه ډېر متاثره کېږي او هغوی سره ځان خلولو کوشش کوي چې د هغوی سره ځان ونخلوي او مرعوبه کېږي بلکل به نه مرعوبه کېږئ او بد اخلاقي بدتمیزي دا نه ده پکار چې چا سره وشي هر مسلمان سره که غریب او که مالدار وي موږ به کریمانه اخلاق کوو خدا دی چې د چا د مال نه او د چا د دبدبې نه او د چا د طاقت او قوت نه به نه متاثره کېږي متاثره کېدل بالکل نه دي پکار الله وایي فمن شاء پس هغه چا چې خوښی شي ذکرو نصیحت دې واخلي چا چې خوښی نصیحت دې واخلي او راځي فی صحف مکرمه دا قرآن کریم په صحیفو کې ده مکرمه معززو کې مرفوعت نوچتو کې مطهرت پاکیزو کې بی ایدی سفرت پلاسنو د ملکو کرامن معزز ملکی دی بررانی کو کارے قتل الانسانو دی وجل شي انسان لعنتی دی شي کافر مغفر غس شه دے چې دی کافر کړه دے من ایشن خلقا د سشینه پیدا کړه دلرا من نطفتن د نطفه نا خلقو پیدا کړه دے فقدرو بیا انداز کړه دے ثم السبیل بلارا دراوتلو یسرو د تاسان کړه دا ثم ماتو بیا مړ کی دلرا فاخبرا او بیا خخ کی دلرا ثم اذا شان شرا او بیا چې خو خشي انشرا راوچت بکی دلرا کلا حق ادا خبره لما يقدم امرا دنه دې پورا کړه هغه چې خدای ورته د سشي امر کړي پسودی ګوري انسان خوراک ددتا ان سببنا الماء منغرا تو یو بد باران سب پراتو یولو سرا ثم شققنا الارض بیا منغا سیروز مکا شقا پسیرولو سرا فاموتنا فيها حبا پس راشن کو پدی کی منغا دانی وینا بانګور وقدبا سبزیانه وزيتونن زيتون ونخلا کجوري وحدائق او باغونا غلبا گن گن وپاکیتن میوه و ابا گیا گانی متاع لکم ولینعامکم فیده دا ستاسو دا پارا و سارو ستاسو دا پارا فیضا جات الساخا چکل راشی آواز دا قیامت یوم دا سی ورز دا یپیر المرو چی تختیبار سڑے من اخی دا رور دا دنا و امی دا مور دا دنا و ابی دا پلار دا دنا و صاحبتی و دا بی بی دا دنا و بنی دا بچو دا دنا لکل امرئ منهم ارکس تبا د دینا یوم ازن پدې ور شانون یو حالی یغنی چې بے پروا کوي باندې د نورنا وجون مخنا د نیک بختانو با یوم ازن پدې ور از مسپرا زلیدن کی دعای کا خان دی با مستبصرا خوشاله وي وجون مخنا د کافرانو با یوم ازن پدې ور از علیها پدې مخونو با غبرا گردونی ترحقها قطرا برشوی بئی پدے باندے قطرا تیار اولائک دا کسانو ملک پرت الفجر دا کافران دی و پاجران دی سورۃ التکویر مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا یوتیائن سورت نزول اعتبار سرا ام سورۃ اللہب نرست نازل شوے
ربط د دې صورت مخکی صورت سره مخکی صورت کې بیان د شواهد او د قیامت او دې صورت کې ممدق مسله ذکر کړي داود صورت اثبات د قیامت بملاقات الانسان مع مالی انسان به د خپل اعمال سره مخامخ کیږي خلاصه د صورت د ابتدا نه تر 14 آیت پورې تخویف اخروی د احوال د قیامت مجمل خلاصہ د 15 آیت نا تر اخره پورې تخویف اخروی بطور ترقی او زواجر ذکر کړي کافرانو د پاره امام احمد رحمه الله مسند کې حدیث ذکر کړی دی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سر ان ينظر الى يوم القيامه كانه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت چا دا خو چې قیامت ته پستر ګوري نو اذا الشمس كورت سورۃ د تلاوت کی دا سیدا لکه قیامت ته چې پستر ګو قتل اذا الشمس كورت بسم الله الذي احاط علمه بالكائنات الرحمن الذي موجود سائر البريات الرحیم بیتلاء النفس بیتلک الاحوال اذا الشمس چکل انور کو ورت را غون کړي شي تکویر دی ته وی چرات و تړلې شي واذا النجوم انقدرت چکل استوري را غرزيږي تساقطت واذا الجبال چکل غرونا سيرت روان کړي شي واذا العشار تلت چکلا دلس میاشتو خاو تلت معطل پر خودشی احملت وإذا الوحوش حشرت او چکلا وحوش حشرت پر خودلشی وإذا البحار چکلا دریابنا سجرت ډکړشی د اورنا وإذا النفوس چکلا نفسنا زوجت جوړ کړشی وإذا الموءودة چکلا غخ شوی جنکه ژوندۍ سئلت دغینا تپوس کړی شي بیاي ذنبن قتلت چې په کما ګناه دوی وجل شوی دي وإذا الصحف نشرت چکلا د صحیفه نشرت کولاو کړی شي وإذا السماء چکلا اسمان کوشتت راو غرزولې شي وإذا الجحیم چکلا دوزخ سعرت گرم کړي شي وإذا الجنت چکلا جنت عزل پترا نږدې کړي شي دا دولس کارونه وشي علمت نفس ما احضرت معلوم بشیار نه پستا ما غس احضرت چې د تمخي تشوی د خیر او د شر نه فلا اقسم حاجت نشتا قسم تا سره د دینا قسم خرم بالخنس پورست کی دن کی الجوار الکنس نیخلن کی الکنس پټی دن کی ستوری یادای واللیل قسم دې پشپې باندې ذا ساسا چکل خورشی اقبل بظلامی والصبح قسم دی په سبا باندې ذات نفسا چکل رڼا خورش انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا د رسول معزز ذی قوت خاوند طاقت عند ذل عرش په خاوند پنیز د عرش مکین خاوند جاهد متعین من له شوه د سما پاسمانونو کی امین امانتدار ده په وحی وما صاحبکم ند صاحب ستاسه نبی علیہ السلام بمجنون لیونه لکه کافران چی وای ولقد راو پتقیسر دلیدل او جبرئیل علیہ السلام بالافق المبین پکینارو د اسمان خکارا وما هو ند دا نبی علیہ السلام علی الغیب په غیب بدونین بخیلو
وما هو نه ده دا قرآن بقول شیطان الرجیم قول د شیطان رټلی شوی فاین تذهبون کم زیت تاسو زئی ان وان ده دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت ده د مخلوقات د پارا لمن شاء منکم مغچا چې خو خیستا سنا یستقیم چې برابر شي وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین نکوي اراده تاسو د یو شی مگر هغه چې اراده وکي الله چې رب د مخلوقات ده سورۃ الانفطار مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره دوات یا نزول اعتبار سره هم دوات یا ده سورۃ النازعات نرست نازل شوه رب د دې سورۃ مخکی سورۃ سره مخکی صورت کی عالمت نفس ما ضرت دی صورت کی عالمت نفس ما قدمت واخرت دعوت صورت عالمت نفس ما قدمت واخرت موضوع د صورت بیان و حضور نتائج الاعمال یوم الموت و یوم القیامه خلاصه د صورت اول آیت نا تر سرورم پورې بیان د تخفیف اخروی پینزم آیت نا تراتم آیت پورے زجر نحم نا دولسم پورے دام متعلق دے تر زجر پورے دیالسم آیت کے بشارت اخروی دے مومنان تا سوالسم آیت نا ترلسم آیت پورے تخویف اخروی نلسم کی بیان دے توحید و نفع دے شفاعت قہریہ بسم اللہ الذی خلق کل شیء فقدره تقدیرا الرحمن باطلاع النفوس على ما قدمت واخرت الرحیم الذي دبر الکائنات تدبیرا اذا السماء انفطرت کلا چې اسمان ټوټه ټوټه شي انفطرت انشقت ټوټه ټوټه شي وایزل کواکب انتصرت او چکل استوري تساقطت راو غرزي وایزل بحار او چکلا دریابونه فجرت ګډ وډ شي وایزل قبور او چکلا قبرونه بوسرت راوس پړلې شي مړی تیروزي علمت نفس معلوم بشیار نپستا ما س قدمت چوڑاندې کړي دی اخرت یا رست کړي چې سې مخ کې کړي دی هغه به مرته معلوم چې سې رست پریخي دی کمال او هغه به مرته معلوم چای څه نقصان دی دته و زجر دی یا ایو الانسان و انسان ما غرک بربک الکریم سشیدو ککړې ته پربستا چې عزت مند دی نبی علیہ السلام فرمائی غرہ جہلہ نا پوہی دو ککڑے انسان عمر رضی اللہ عنہ فرمائی غرہ حمقہ احمق توب نا پویا کڑے اور حسن وی غرہ شیطان دو ککڑے دے فضیل ابن عیاض وی کہ خدای ما تا وی چی آئیو الانسان ما غرک بربک الکریم پر رب کریم سشی دو ککڑے ما تا کدیسی وی نزبا ورطا سویم ورطا ویم با غرتنی ستورک المرخات ستا پردے چرا باندې را چولې وی هغه دوکا کړه و ما ستا مهربانه یو دوکا کړه و ما یحیی ابن معاذ وی غرنی برک سالفا و ان پاستا نیک یو ستا احسانات چوس دیو پخوا دې دوکا کړه رب ذکر کده خدای بل نو می ذکر نه کوي اشاره دې توکړه چاګر چې دوکه غلط کارونه کوي اور رب تراش رب دې توبه قبلای الذي غرب خلقک چې ته پیدا کړې پسوا کا به برابر کړې ته پاد فادلک فسيرک معتدلا برابر ګرځولې فی ای صورت ما شاء رکبک پکم صورت کې ما شاء چې د خدای خو خیرکبک جوړ کړه ته رکبکا جوړ کړه ته کلا دا متعلق دی زجر پوری کلا نه داس بل تو کذبونا بل تاسو کر کی تاسو دروغ نسبتونه کوي بدین قیامت رزتا
و ان علیکم لحافظین یقینا پتا سو خامخا نگرانان شتا کرامن کاتبین ملائکی دی یعلمون پویگی ما پاس تپلون چتا سے کوي بشارت اخروی ان الابرار یقینا نیکان لفی نعیم په نعمتونو کې دي و ان الفجار یقینا فاجران لفی جهنم په دوزخ کې دي یسلونا داخلي کې بدل را یوم الدین د قیامت پورس وما هم ندی دویانا د دینا بغایبین غایب وما دراک سشی پوی کړه ما یوم الدین چې د جزا ورسدا وما ثم ما دراک بیا سشی پوی کړه ما یوم الدین چې د جزا ورسدا یوم دا ورځ دا لا تملک نفس لنفس چې اختیار بن لري چې نفس د بل نفس د پاره شیا د هیڅ شي ولامر یوم اذن فیصله